الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد حبيبنا وحبيب رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم. محترم اوریدونکو سامعینو مسلمانانو، زمون اولنی درس د حروف مقطعات مبارکی تاسو ته شوی و. نن زمون دویم درس د قرآن عظیم شان د سوره بقره د دویم آیات متعلق چې په هغې کې عظمت د کتاب الله ذکر شوی دی او د متقیانو د پاره د هدایت ذریعہ په دې آیات کې دا خبرې ذکر کړل شوي دي. اول راځو مونږ د دې آیات ترجمې ته چې په دې کې رب ذوالجلال مونږ او تاسو ته څه فرمایي. الله رب العالمین په دې آیات کې فرمایي چې ذالک الکتاب، دا کتاب چې دی د عظمت والا کتاب دی، د الله د طرفه دی. دا کتاب یو لوی کتاب دی، نو د دغه وجې نه لا ریب فیه، شک نشته په دې کتاب کې، نه پکې شک شته نه پکې د شک کېدلو گنجایش شته. هدی للمتقین، چې شک پکې نشته او نه گنجایش پکې د شک شته، نو بیا دا کتاب د متقیانو د پاره د هدایت یو لویه ذریعه ده. په دې آیات کریمه سیده او ساده مطلب دا کېدلی شي چې اول نمبر خبره خدا ده چې دا کتاب د رب ذوالجلال د طرفه دی، هغه عظیم هستی د طرفه دی چې په دې کې د شک کولو گنجایش نشته. یو خبره خدا شو. دویمه خبره دا ده که په دنیا د مصنفینو په حالاتو باندې موږ سوچ وکړو، څومره کتابونه چې لیکلی کېږي، که هغه ما بعد طبیعت دي او که ما بعد الورا دي، خو د هغه یو مصنف به دا خبره نه کړل چې زما کتاب د شک او د گنجایش او د هر څیز نه پاک دی. آلریډي به یو هغه مصنفینو په خپلو کتابونو باندې د پاسه دا لیکلي که زمونږ په دې کتابونو کې څه غلطي، نو مونږ په دې نه خبردار کوي. لیکن دا یو داسې کتاب دی چې رب ذوالجلال د دې په اولني آیاتونو کې دغه عظمت بیانوي چې په دې کتاب کې ګوره شک نشته، د دنیاوي کتابونو په شانې کتاب نه دی. اوله خبره خدا شو. دویمه خبره پکې رب ذوالجلال متقیانو ته کړې ده چې دا ستاسو د پاره د هدایت ذریعه ده. که په دنیا کې تاسو ګرځئ ځان د پاره د هدایت د پاره لاره لټوئ، نو بله لاره هم نشته، دې قرآن ته رجوع کوئ، دې ته راواپس شئ. که تاسو په بله د قرآن نه علاوه په بله لار کې خپل کامیابي لټوئ، نو دا په بله لاره کې نشته، نو دې قرآن ته به رجوع کې. نو دا یو عظیم آیات دی په قرآن کې چې د انسان زندگی په دې سره بدلیدلی شي. خو محض نن مونږ د قرآن تلاوت کوو، هغې ته محدود کړی دی، یا ختم خیرات مړي ته محدود کړی دی، نو مونږ د دې د عظمت نه نه یو خبر، د دې په احکاماتو هم ځان نه دی پویه کړی. که نه رب وایي چې په دې کتاب کې شک نشته او د متقیانو د پاره د هدایت ذریعه ده، نو زمونږ نننی درس د دې ځای پورې شو. الله رب العزت دې زمونږ او ستاسو د پاره دا قرآن د هدایت ذریعه وګرځئ، د نجات ذریعه دې راله وګرځئ، او زمونږ د زندګۍ د اصولو د تیرولو د پاره دې الله مونږ له په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي او دا لاره دې راته اسانه کړي. وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين.